زیم شمیم شاهد د میدان ډیجیټل سره تاسو ته معلومه ده چې نن سبا په دې ملک کې بالخصوص په خیبر پښتونخوا کې د مدنیاتو د نوي قانون برخلاف ټول سیاسي جماعتونه سیول سوسایټي او نور خلک چې کوم دي نو په هغې باندې ډېر زیات اعتراضات کوي او د هغې غندنه کوي. نن په دې لړ کې د عوامي نیشنل پارټۍ د سوري د لاندې په باچا خان مرکز کې د آل پارټیز کانفرنس شو. په دې کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو چې په هغې کې د حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف و د حزب اختلاف د جمعیت علماء اسلام د پاکستان پیپلز پارټۍ د قومي وطن پارټۍ د جماعت اسلامي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او داسې نور ګوندونو هم شرکت وکړو او تقریبا ټولو سیاسي ګوندونو دغه نوی قانون چې کوم راځي د هغې غندنه هم وکړه، د هغې مخالفت هم وکړو او دا ژمنه یې وکړه چې په دې لړ کې څومره مزاحمت کیږي څومره مخالفت کیږي نو دوی به په دې کې شرکت کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. میں نے اجلاس میں بھی کہا کہ اس پر جمعیت علماء اسلام کی مرکزی قیادت مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان صاحب چند دن پہلے آپ کے سامنے پشاور میں پریس کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام کے موقف واضح کر چکی ہے اور ہم اس مائنز منرل بل کو پاس کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو چمٹے سے بھی پکڑنے کے روادار نہیں ہیں اور انشاءاللہ جس حد تک جہاں بھی ہوگا چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہو باہر ہو ہم اس کی مخالفت کی ہے اور کرتے رہیں گے. تو ہم آئے ہیں اسی لیے کہ وہ اس کے حق میں کوئی فیصلہ نہ کریں، ہم جو موقف رکھتے ہیں اسی پر فیصلہ ہو اور انشاءاللہ جو فیصلہ ہوگا جمعیت علماء اسلام اس کا ساتھ د یادونې وړ ده چې دغه قانون چې هغې ته د پاکستان منرل اینڈ ماینز ایکټ 2025 نوم دی، په هغې کې به یو نوې اداره جوړیږي چې هغې ته SIFC وایي، سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن کونسل، چې د دې د لاندې به یو ریاستي ادارې ته اختیار میلاویږي چې هغه دغه ماینز چاته ورکوي څنګه استعمالوي. نو په دې لړ کې دا زیات سیاسي جماعتونه زیات سیاسي ګوندونه دا وایي چې دا د صوبایي خودمختارۍ پر ضد ده، په دې وجه مخالفت کوي. شمیم شاهد، میدان ډیجیټل، پېښور.